ډیره مننه. خپل پیژندګلو را سره یو کارنامه دې سره او څه کار روزګار کوي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما نامه مقبول استاد، موږ د خیرات کار کوي. تقریبا 14-15 لیبر دی ما سره او فایلر مې ما او د بجلی دا حال دی چې هلکانو له پکې دیاړی نشي پوره کولی. ډېر سخت پریشانۍ سره مخامخ یو. بجلي نه وي، چې بجلي نه وي به ټول هلکان هم داسې ناست دي لا چې ډوډۍ غم هم کول غواړي او د تنخواګانو غم هم کول غواړي. نو ارباب اختیار ته زموږ دا درخواست دی چې دې بجلی باندې لږ نظرثاني وکړي. یو خو بلونه ډېر زیات دي، 24 ګنټو کې موږ ته ټولې د ورځې 2 ګنټې بجلي ملایږي، بیا د شپې وي خو د شپې خو کار دي. دا لیبر دی تقریبا موږ 6-7 کسان هم ویسته دي لپاره ولې چې دوی خرچه نشي پوره کولی. نو ارباب اختیار یې دغه مهرباني وکړي چې موږ ته دا بجلي لږه زیاته راکړي. بالخواص هم ډېر راځي او 10 قسمه پکې ټکسونه هم راځي، هغه هم موږ جمع کوو. او دا ورته خواست کړو چې بجلی هغه کې لږه نظرثاني وکړي چې بجلي موږ ته لږه ډېره ملاوېږي. ټولې مزدورۍ پرې متاثره شوي دي. د دغه مراتب یې را روان الیکشن دی، خلک الیکشن ته مدال دي، اوټ په هم خلک غواړي، نو اوټ به ورکوئ بیا او که نه ورکوئ نو څه خبره به چې چا دا څوک ورکوي هغه ته به څه خبره کوئ یا څوک نو اوټ غواړي او کومه پارټي به سپورټ کوئ په دې الیکشن کې؟ یاره پارټي خو ټولې موږ رهېږي که نه. الحمدلله زموږ خپل هم پارټي ده، مرکزي مسلم لیګ، پاکستان مرکزي مسلم لیګ او د هغې کوټه نښه ده. زه یې دلته نومینېټ کړم خو ماته انکار وکړو. دې لپاره چې هر یو پارټي وباسي نو خزانه تشه ده، موږ له یو ریلیف نشو راکولی. هغه کس به ریلیف راکوي کوم چې د الله نه یارېږي او قبر ورته یادي که نه. او باقي دا ده که هره پارټي وګټي نو ډېره مشکله ده چې موږ له ریلیف راکړي. دا ټول نظامونه تاسو ته معلوم دي، عدالت څه نظام دی، نور واکمن ادارې چې د هغې څه نظام دی. نو دې لپاره زموږ د زړه خو دا غواړي چې یاره دې ته لاړو دا اوټ وانهچوو. که اوټ واچوو هم هماغه شی دی، که وانهچوو هم هماغه شی دی. نو که د خدای نه څوک یېرېږي او موږ له څه ریلیف راکړو، دا لیبر دی ټول بال بچېدارې دي، دې دیاړیا دي هغه موږ نشو پوره کولی. حالت دې دی ته راغی که نه، بجلي ګرانه شوه، ګیس ګران شو، هر یو شی ګران شو. تر ډیزلو پورې به بجلي لپاره موږ جنریټر چلوو، هغې 2-3 هزار روپۍ د ورځې د ډیزلو خرچې هغه پکې موږ نشو پوره کولی. نو اوټ به داسې کس له ورکول پکار دي، خلک خو هوښیار دي، هر چا ته ښه پته ده چې څوک عوام له ریلیف ورکوي. هغه کس نه چې هغه غټ افسرانو ته بجلي هم فري ده، ګیس هم ورته فري دی او ټول زور یې په موږ باندې دی. زما یو ورکوټ دی نن ما باندې 44,000 روپۍ د ګیس بل راغلی، دا به زه کوم ځای نه پوره کوم؟ د دوکان خرچې علاوه دي. بس دغه خبره ته اوس ته وکړي. نو زه به بیا غوښتنه وکړم بس خلک راغلي چې ما له ووټ راکړی که نه او که راشي نو بیا به ورته څه مطالبت دی چې څوک هم ووټ له راځي هغه ته به همدا مطالبه کړو چې موږ دلته په قرآن لاس کې چې موږ له به دا ریلیف راکړي چې بیا دله ووټ درکړي. قسم یې راته خوړو چې یاره دا ریلیف درکړو، بس موږ د الله په بروسه ووټ ورکړو، بیا که هغه دا ریلیف نه راکړو هغه پوه شه او الله پوه شه. نو صرف د بجلی او د ګیس باغ کې غواړئ که نه اوړه نجي خالي ګیس او بجلي نه ده که نجي اوړه کټوۍ غوړي خالي اوړه څوک نشي پوره کولی. غریبانان د لږو نه مړه شوي، د یو نه خواست کړي بل د بل نه خواست کړي، خودکشیانې پکې خلک کوي. دا اوړه کم ځای ته ورسېدی، دا ولې په دې باندې زموږ حق نشته ده کې پکې، دا یوازې د پنجاب مال دی. زموږ د بجلي چې هغې چیزي پکار دی چې دغسې موږ ته د اوړو ریلیف راکړي که نه. د اوړه کم ځای ته ورسېدی، تاسو په خپله سوچ وکړئ. خالي یا باغوي چې کوم دی هغه 400-500 روپۍ کیلو، دا غریب سړی خوړی شي. ټول زور راغو چې د غریب نه ووتو. موږ له داسې کس پکار دی چې هغه د حضرت عمر رضیالله عنه په شان چې په خپل ځان سخته تېرې کړي او عوام له ریلیف ورکړي. موږ ته داسې کس پکار دی. دې نه مخکې چې دا کوم حکومت او یا د تحریک انصاف او یا د دې نه پس د PDM کوم حکومت راغی نو دې نه مطمئن وئ که نه وئ؟ یاره جي PTI ګزاره کوله او د دې نه پس چې د ګرانۍ کوم سیلاب راغو نو په هغې کې ډېرو خلکو خپل بچي مو وژله او خودکشیان یې موږ پوه شوې. دا خو تاسو ټولو ته ښکاره دی. نن سبا چې یو سړی انپړ هم دی هغه ښه په هر څه پوهېږي، پخوا خلک نه پوهېده، دا شعور نه و. بس یو مشر پسې روان و، هر چا ته ښه پته ده چې دا لیډر ما سره څه کې لګیا دی پوه شوې. نو موږ الله تعالی یې داسې کس راولي چې د عوامو خیال یې ورسره د عوامو ته خیال وکړي چې هېڅ هم کم از کم د اوړه خو دې ورته ارزار کړي چې تشه روټۍ خو خوري که نه. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ.